عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه. کچری مول د سوای څه په اسونی طریقې ملویدلای او د سفر درمیانا وای اسون وای نو دغه به خو مخو دي تو تبیدری کولای تو سره به ملګری کېدلای ولكن بعدت عليهم الشقه لیکن سفر ډیر وګد وو وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم دغه به یقینا دی الله قسمونه خوري او دا به ته یای چې کچری متقات لرلای نو موږ تو سره جهاد دی پاره وتلای یهلكون انفسهم دغه خپل ځنونه هلاک کړل والله يعلم انهم لكاذبون الله رب العزت ورنه خبر دا چې دغه دروغجن دي. اردو کې ترجمه کوم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه اگر مال سهل الحصول ہوتا اور سفر درمیانہ ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے لیکن مسافت لمبی تھی. اور وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ اور ان قریب یہ لوگ قسمیں اٹھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی جہاد کے لیے ہو لیتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. دا پرونه مو کوم دینه گذشته آیات یلا وته انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم دی آیات لکه غنی تشریح پوتی وا ترجمه می مکړی وا دی آیات کې الله رب العزت مسلمانانو ته دا فرمایي تاسو ته مودایلی اوس هغه موکي کې ځنه منافقین چې کوم دا په بنو ځون خلاص کړلو چې یاره چوته بیماری یاره به کور کې مې بیماری دا خپل بیماریاں سپرلیز سره نشته تلای نشم بالکل وجود کې نه برابر لکه څنګه عموما بانی کېږي دا نه بانی مانی کولی او ځون یې خلاصولو پیغمبر اسلام ته بروغ للو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه روکا بالکل برابر نه نو پیغمبر اسلام به اجازه ورکړه خاطر وشنه شي تلای پرېږي دا نو الله رب العزت هغه ته د ترغیب ورکړي چې ګوره انفروا خفافا وثقالا تاسو که الک وې قدر نه وې نو تاسو جهاد دی پاره څه اوس د انفروا خفافا وثقالا خفافا لفظی معنی دا الک او ثقال معنی دا دروند. اوس د دې تفسیر کې مفسرین مختلف معانی لیکلي دي چې کني خفافا الک او دروند څه مطلب ده. نو فرمایي چې ځنه مفسرین فرمایي چې کني یو مطلب دا ده چې الک او دروند مطلب دا ده الک دا ده چې تو پسې خلخنا کام ده او ثقال دا ده چې خلخنا در پسې ډیره ده نو مطلب کا خلخنا در پسې لګ ده او کا ډیره ده لور شجه ہوتا دا ما کا مو پسې چټه بچی دي لګ دي ډیر دي څا یو معنی دا بیان کړی دا چې سلاحا او غیر سلاح څه کني تو سره وسله شتو او کنه شتو څه در سره دي کنه دي در سره دخنه ته کوم دا کنه جهاد پر ځون ورسوا نو یو معنی دا غدا یو معنی دا غدا څه کته مریض خفافا او ثقالا الک درون مطلب الک کته مریض نه صحتمند دي او کس مریض په هر صورت کې دی الله په لارې کې وتل دي دخنه سره مقابله کول دي. یو معنی بیان کړی د خفافا او ثقالا شیخا او شابا څه کته بډای او کته ځواني په دوړو صورتو مطلب د اټول معنی د دغه مفهوم کې رچی خفافا او ثقالا. چنانچه د دې آیات صحابه کرام زدن اجمعین کی کمال دا و چې دغه دی الله حکم څو وریدل په فورا چنانچه دا آیات څخه کله وریدل حضرت عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه پیغمبر اسلام ته روغلو د عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه د صحابي چې دو پسترګو باندې نبیناو روندو دا روغلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه الله رب العزت فرمایي چې هر حالت کې چې هوته وځه کا بیماری کا رنځوري کا روغي کا چی شي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زباجه هوته څه نو پیغمبر اسلام ورته فرمایلی چې بالکل کاندي خفافا او ثقالا جمره کې تار اچي ځکه چې ونه یو حالت کې خبرې کنه یا به بیمار وي یا به صحتمند وي کبي مور وی الله تعالی فرمایلی دي کنه به صحتمند یا نو چنانچه عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه کور ته لوړلو اندای غزوه تبوک په موقع باندې واسلام مسلای را وتړله او چې کوم دی وکاس لوس نه رنیولو ورغلو پیغمبر اسلام مخ ته ودرېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات اوري ذات نو هغه نه بعد د دې هغه کې سورۃ لګ مخ کې څلور شي بیا دا آیتونه رچی لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. الله رب العزت لیست بیان کړه دا چې دا نبینا او ګوډ او بیمور او څو سره د لیارې زاده راه نشته سپرلیو سره نشته دا مستثنا دي د جهو تماس. چنانچه علماء کرام فرمایي چې د دې آیات زمری کې روغلل
خو بیا هغه آیات په زمرې کې بیا دا خلک دوباره مستثنا کړلی شو چې نه تاسو ماته چنانچه صحابه کرام زیاتره اجمعین یو کاستا صفوان ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا د ایوی علاقې د حمص په شام کې یو علاقه د اوساشتو حمص شهر ده نو د حمص گورنر وو نو دی چې کوم دا یو ځای ته جهاد لپاره لښکر مخکار تیرولو نو یو سړی و دوره بوډا وو یې چې دغه د وریجې ډېر د بوډاتوب نه په سترګو داسې لټیټې شي نو هغه لګیا و د توري موري رتړلې دي او راغللو همدغه صفوان ابن عمر ته نو دی ورنه تپوس وکړل چې خیر وي دوی ته چې جهاد ته دوی ته خدای بندا دی ته عمر ته کسا دی ته ضعف او کمزوري ته او د بوډاتوب ته کسا او ته جهاد ته تیاری نو هغه ته دا یو تیر کړل انفروا خفافا وثقالا الله رب العزت فرمایلی دي چې درانه وکاله کوي ځوانون نه کپڑا ګون دی الله په لاري کې جهاد ته نو زه تیاری چنانچه سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا ډېر لوی محدث او ډېر لوی هستی تیر شوی دا چنانچه دې متعلق رچی چې دې یو سترګه خراب شوله او هغه نه باوجود چې کوم دا کنه وسله مسله کړلی و چې هوته ته ور چونه تاسو وکړو چې حضرت تاج هوته په دې حالت کې چې سترګه د کور نه کوي نو دی ورته دا یو تیر کړل چې پیرو خې پاپو وسقال نو الله رب العزت صحابه کرام ته داسې جذبه وکړي و چې الله یو ور حکم وکړو خو نن سبو غفار ظلم ته جهادونه میهدونه خو ډېر لري خبره ده فار ظلم ته لګه غني هغه کې مزه سار کې مدار شي چې یاره نن پرېږدوانه نن منځونه نشم کوای په سار مدار ده روزانه شل را یاره نن کوم د پرشمای نه کړ نو الله رب العزت دې جو یو حکم خدا ورکړل چې انفروا خفافا وثقالا هر حالت کې دی الله په لاري کې وځي وجاهدوا باموالکم وانفسکم تاسو خپل مال او خپل جان سره دی الله په لاري کې جهاد کوي دا دویم حکم ده اوس علماء کرام فرمایي چې یو سړی خپل بدن طرف نه مضبوط تا جنگ کولای شي نو دی باندې جهاد بالنفس لازمي ده دوه جهاد ته چی او کچیر یو سړی د سیدا څخه هغه بدني له سره کمزور ده پیسې سره شتو نو دو په کور ده نور مسلمانانو سره تعاون وکي هیلپ سره وکي نور مجاهدینو ته کوم د هغه پیسې ویر کی خپل طرف نه بل کاست تیار کی نو دا به چی جهاد بالمال ازګه خپل خو جهاد ته لون نه او که جهاد بالنفس ته نشي کوي جهاد بالمال وکړه خپل خیر خګړه نشي کوي تبلیغ ته نشي تلای خپل بیموري رنجوري بل مسلمان ته پیسې ویر کړه حالوټ عمره ته نشي تلای حج ته نشي تلای خپل حج بدل وکړه بل مسلمان ته ور کاغه ته پیسې ویر کټوله خرچا ویر کوي ته طرف نه بغا حج وکړي نو اندان منا دنه کې کور څخه خپل نشي کوي بل مسلمان سره امداد وکړه دا ته بل ته پیسې سره شتو دي نه بل سره امداد کوي نه خپل کوي نو اوس دې چې کله الله رب العزت دا غایو تر نازل کړو تاسو ته مو غیر ځکه ساتیرا کړی و سو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کوم دا 900 یا 1000 دینار کوم دا هغه پیغمبر اسلام ته کو تاسو مویلی چې هغه تقریبا 14-15 کروڑ روپے جوړي دای ورکل او ور سره کوم دا کنه وخون ورکل حضور صلی الله علیه وسلم ته وس ورسیون ورکل 30000 لخر وو نو علماء کرام فرمایي چې پاغه کې 10000 لخر خرچي اخراجات سپارلې هر څه دا هغه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ برداشت کړ همدان منا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ کوم دا کنه هغه 200 اوقیه سنای وکا 200 اوقیه سنا 200 اوقیه نه تقریبا مونن وته حساب لګولو یو 10 کروڑ روپے ونه جوړیږي تقریبا دا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ ورکړ همدان منا عاصم بن عدی رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابي دی 90 وسق خجوري ورکړي 90 وسق تمو حساب لګولو تقریبا 540 من خجوره راځي 500 مانا د خجوره یعنی 10 قرباني صحابه کرام اجمعین وکړلې چې دغه غریبونو د هغه صحابه کرام دي چې دغه ماکینه تشلو سره غلیو ماکینه تشلو سره سي پرګدولې دي چې مهنت وکړل تجارت باندې پیسې وګټلې بیا دې الله په لاري کې دانه منا شندالي دانه منا ورکو نه زمو چې کله لږ په پیسو مونږ ستړي شو بیا دور ټیم شو مو چې ډېر په مهنت مو ګټلې دي دغه صحابه کرام مونږ زیات مهنت کړي جهادونه یې کړی مولا غنیمت کیا ته حاصل شي خو بیا دې الله په لاري کې دغه ورکولې د بل یو کې الله رب العزت فرمایي لو کان عارضا قریبا وسفرا قاصدا لتبعوک الله رب العزت فرمایي چې دغه کچېری د سفر لګ نږدې و دا خو چونکه سفر لري وري چې 700 کیلومتر مزال نو 700 کیلومتر مزل ته دا وی ټینګ نه
او امدان من لو کان عرضا قریبا کدا مول سهل الحصول وای یعنی د مول غنیمت د سیاسانه سره حاصلېدل لتبعوک الله رب العزت فرمایي چې دا به فورا تو سره تیار شي او چونکه د غزوا ډیره مشکله وا سفر وګد وو ګرمه موسم وو خجوري پخېدي مالی له سره خلک کمزوري او مشکلات نو دا منافقین چې کوم دي کنه دا اشاره منافقین وته دا دا ځکه څه یو طبقه ور کې منافقین وو هغه هر هول کې ځون ستلو څه طریقه وی چې د جهاد نه مو باد شو نو الله رب العزت فرمایي چې وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تکله غزوین رسول شي دا به دغه به ته قسمونه خوري چې کسان دا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یمو ډیره تابه کېدل خو بالکل دا پیره به سوره وګره ساق به مور بالکل وجود متغنه رکول او تاسو ضروري کارونه رفیق چې بالکل لخرجنا معكم الله رب العزت فرمایي چې یهلكون انفسهم دا خپل ځون ته به تاسو خي یعنی الله لیارنا دی الله جهاد نه چې کله دا خلک د طبيعي اخیری اندهو ته رسي د جهاد نه فرار سکون دا کنه دا ګوره مو غیر زیا ویلو چې يعذبكم عذابا الیما الله رب العزت فرمایي چې تاسو جهاد ته نه سره تاسو به عذاب درکاو نو مفسرین د لیکلي دي د عذاب څه مطلب دی عذاب مطلب دا چې دښمن په پتو باندې بیا مسلط کاوه ځکه چې دښمن ته نه تختی خو د جهاد په زور بدل نه تختی چې ته جهاد نه کین نه هغه دا ګوره د ایران او د امریکای کوم جنگ دا دا دي چې هغه دا مهنت یو هغه مهنت کړه دا انګريزونو مهنت کړه دا ټیکنالوژي ایجاد کړی دا دغه نه تور ولا هغه کوم دا کنه سیستم پیټریار سیستم ځون ته لګول دا آیرن ډوم لګول دا مختلف سیستم لګولې دي ته دي ځنه میزایل وروالا هغه کې دا هیټ مهنت کړه دا نور څه نه دا کوم مسلمانانو چې کړی دي تاسو آیا شي کړی هغه ریزي تاسو اوسه په یوټیوب باندې ویر کې سو یوټیوب باندې تاسو خالي دا ویر کې چې یاره اټولونه زیاتې پیسې په یوې طوایف باندې چوشندلې دي تاسو دا ورکې ویر کې ته ویډیو راوړی هغه ویډیو دی عربو دا یو عربای دا 10 लाख درهم یې کوم دا کنه په یوې جلکې باندې شندلې دي مسلمانانو پیسې په دې باندې خراب بلډینګونه یو اکثر عربو برج العرب او خلیفہ برج خلیفہ دا ته وکړه کنه یو کیلومتر بلډینګونه تیار کړی دي دوه میزایل د ندی جوړ کړی خدای بندا الله رب العزت قرآن ونه ډاکټه واعد له مخکې ایتونو کې مو د څو ګوره د 15 شپږ پونی مخکې مو ویل واعد لهم ما استطعتم من قوه کفرون ته خپل ځون تیار کې کافر ته نه پریګدي هغه ته داسې تیاری کړه د کور کې نه نن ګوره نن بیان دا ټرمپ ته تاسو باندې ته بزد ازمکه جهنم جوړاو نن الله د اوس خیر وکي سبي المنځ سره ټیم پوره کی دمکی ډیره سخته چوي دا الله د خیر وکي نو خبره دا شایده چې اوس دغه ځمکه جهنم مونږ نیولې جوړي ځکه چې موږ کړی دی آیا شی کوم هغه سه مهنت کړه وا هغه په جوابي کروي باندې پوي وا چې زغه په دې جهنم جوړاو هغه په مویار جوړوي شي هغه ته پاتې د ته دوی څه نشي کوي دي سره اندغه انا ډرون دی وسره وسنه ډرون مرولي هغه سره آیرن ډوم شته دا کوي ته ډرون مرونی هغه سي هوا کې وړاو کوي نو مسلمانانو جهاد نه راه فرار اختیارولي اندغه انجام د الله رب العزت فرمایي چې یهلكون انفسهم خپل ځنیه د توسو هلاکت چاوي آیا شی کوي جهاد نه راه فرار جهاد صرف دا نه ده چې ته خل تور راوخله دغه سره کوم شاید هغه به تو تر خلک هغه سره تور ده ته تور راخلي هغه تو پاک راخلي حضور صلی الله علیه وسلم ګور سیرت د جهادي کارنامې متول یې کنه پیغمبر علیه السلام څخه دغه به خلی اراده وکړه هر کل خلی اراده وکړه چې په مسلمانانو حمله کوم پیغمبر علیه السلام ته مخ کې نه میدان کې کېناستل روشه هغه ته پاتې ولګیدل هغه ځای نه وته خلکو چې د غزوه تبوک تاسو ته ویل دا جنگ نه ده شوه ویلي چې پیغمبر علیه السلام څنګه ویرغلو هغه باندې روب تری شو ځای دا څنګه سړای د موږ یو ته تیاری کې لګیا یو دور ته روغ فورا تی تربیت شو ټول فوج لوړ خپل کورونه دا څه په سړی سره وختل مسلمانانو دا نه جهاد کول کافر به یا سوچ کول مسلمان به مخکې نه میدان کې نو تر تا هغه نه زوت وسلا به مسلمان سره هغه نه زوت هغه سره به حکمت عملی سره به مسلمان وطن وست نن سبا مو سره حکمت عملی نشته شي خبرې دی الله د متنه کما توفیق